بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الكفارة. مولوی صاحب تروسا مصنف رحمه الله تردیز حکم د زهار بیان کو چې هغه حرمت د وتی د دغې د دواعیو ده. اوس د دغې حرمت د انتها بیان کوي. دا حرمت تر کوم ځای پورې دی نو د هغې انتها کفاره ده. کفاره چې ورکړله حرمت ختم. نو غوږ کې دی آسان دی. قال قدری مولا فرمائی وکفارت الظهار عتق رقبة. برو ګوري چې د زهار کفاره دا ده چې اول غلام آزادول دي یو، او که د چا بدی طاقت نو اصل حکم دا دی که بدی طاقت نور کار نه ورکوي، او که د چا بدی طاقت نو به دویم حکم دی 2 میاشتې به پرله پسې روجې نیسي، او که بدی طاقت و دریم د نشي تللی، او که بدی دویم هم طاقت نه ونه به حکم دا دی 8 مسکینانو ته به روټۍ ورکوي. دا ترتیب وار دی. که په اول طاقت و دویم دریم باندې کفاره نشي ادا کولی، که په اول نه په دویم و په دریم یې نشي. وګورئ وکفارت الظهار عتق رقبة، هغه آزادول د غلام دی. فإن لم یجد، عتق معنی اعتاق رقبة، عتق صرف نه دی. فإن لم یجد که چېرې سړی ونه مري، تاسو خبره پوهیږئ که نه؟ المراد به اعتاق رقبة. فإن العتق قد لا ينوب عن الكفارة. ألا يرى أنه لو ورث آباه ونوى الكفارة لا يخرج عن عهدتها. لږ بر وګورئ، یو سړي پلار غلام عهده ته به میراث کې ملاو شو او د باندې کفاره ده، او څنګه چې پلار ملک ته میراث کې رالی د نیت هم ګناه زیاتېږي دی. پوهېږئ به حالانکې عتق رالی نو پته ولګېدله نفس عتق نه بلکې څوک پکار دی؟ اعتاق پکار دی، ځکه دغه صورت کې خو آزاد شو، دا آزاد کړی نو. برحال فإن لم یجد که چېرې وینه دا غلام آزادولو طاقت یې نه، غلام ورسره نه، فصیام شهرین متتابعین، نو به 2 میاشتې پرله پسې روجې نیسي. فإن لم یستطع که چېرې دې طاقت هم نه وي، فإطعام 60 مسکینا، به 80 مسکینانو ته روټۍ ورکوي. دلیل شته د دې ترتیب او د دې 3 قسمو د کفارې. ویا وللنص الوارد فيه، نص وارد دی په دغه کفاره کې. تاسو پوهېږئ که نه؟ همدغه 3 اشیا دي په دغه ترتیب دي. فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتیب، ځکه نص فایده ورکوي د کفارې په دغه ترتیب. تاسو پوهېږئ که نه؟ مخکې راځئ. قال د قدرۍ مولا فرمایي وکل ذلك قبل المسیس. بره ګورئ کفاره چې ورکوي نه د جما نه مخکې به ورکوي. ولی په دې اولنو 2 کې خو صفا راغلي دي. څنګه دی آیات؟ ثم فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، صفا راغلي. بیا وایي فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا، او بعد شولو دریم فإطعام 60 مسکینا. التا من قبل ان يتماسا نشتره. خودم را خبره ده زهار په وجه چې کوم حرمت راغلی دغه حرمت انتها په کفاره کیږي. ناول به دغه حرمت انتها ته ورسو علاوه به جما کوي، کني به حرام وي جما. وكل ذلك دغه ټول قبل المسیس بوي. وهذا دا قبل المسیس حکم زکه ولګولو واورا وهذا دا قبل المسیس مسله په اعتاق او سم کې خو ظاهره ده، ولې للتنسیس علیه زکه په دې باندې نص راغلی دی. وکذا فی الاطعام، لکه در سپیکر لګ تیز کمړه لړم بچولو موږ شي سټ کوونه سټ کیږي لګ نه سمې تیز کا. ګورئ صحیح شرع ده للتنسیس زکه نص راغلی دی علیه په قبل المسیس باندې. وکذا فی الاطعام کې دغه حکم دی لأن الکفاره وجدار زکه کفاره چې دا فيه بظهار کې ولې مخ کې چراغلی وللنص الوارد فيه د وجه دینه چې نص وارد دی فيه التم زهار ته ضمیر راجع وکا
فيه چا تراجیو زهار دا مخی رازی لأن الكفارة فيه ذکا کفارہ بزهار کی منہیتن انتہا ترسون کی للحرمت حرمت لرا حرمت انتہا ترسی فلا بدن ضروری دا تقدیم د کفاری په وتی باندې دي د بار چی هغه حرمت انتها ته ورسیږي وتی حلال شي ليكون الوتی حلالا تاسو خبره پیږي کنه وسره شي دغه اجمالی بیانو دغه درې قسمه د کفاری دي په دغه ترتیب معنی دي قبل المسیس واستبسیل کی اراده د اول تحریر رقبه برګوري جی کم غلام پکې آزاد ولې شي صاحب د قدرت فرمای کافر غلامم پکې آزاد ولې شي مسلمانم مذکر آزاد ولې شي مؤنثم معصوم آزاد ولې شي بالغم وجه سره ځکه الله پاک مطلق رقبه ویل دا او د مطلق اطلاق چې او لفظ مطلق دا په خپل اطلاق جاری کیږي موږ 63 ماده ویلي المطلق یجري علی اطلاقه ګور یو تا وتجزي بوایخه وتجزي جزاء یجزي په معنا د کافی کېدل سره وتجزي او کافی کیږي با فلتق بيتق الرقبه الكافره والمسلمه والذكر والانثى والصغير والكبير لان اسم الرقبه چې د مولسب یطلق د اطلاق کیږي علاها ولا بده ټولو باندې اذ هي ذکر رقبه اصل کې د چانه عبارت دی راشي دا عبارت دی د غزاد نه چې مرقوق وي مرقوق رق پکې وي او مملوک وي بلې مالکی او په دغه ټولو کې رقم دی او بلې مالک هم دی بس خبره ختم رقبینم په صحیح شو رقبې تعریف به صادق شو اذ هي ذکر تعریف در رقبه او رقبه چې دا عبارت دی ان ذات المرقوقی دا غزاد نه چې کوم مرقوق وي رق پکې وي ازادي پکې نه وي مملوک وي د بل ملک پکې وي من کل وجهن ملي سے ذات خو مؤنث ته بغیر د چې مرقوقه وې کنه د ذات صفت خو مؤنث راځي الله وی والله مذکر را وړي مرقوق مملوک جواب دا د ذات کله په معنا د نفس وي دا څه ده کنه کومه ده ذات کله په نفس په معنا استعمالي او کله د شی نکله چې د نفس په معنی نه به صفت مؤنث راځي او کله چې د شی په معنی نه به صفت مذکر راتلی شي دلته د شی په معنی دی هغه شی چې مرقوق او مملوک من کل وجهن من کل وجهن مملوک وي امام شافعي رحم الله من سره مخالفت کوي په کافر کې وای کافر په کفاره کې نشي آزاد ولای وجه وای دا کفاره حق د الله تعالی دی دا چا حق دی او جایز نه دی چې دی پیدا کافر ته ورسه کافر ته لکه څنګه چې زکات حق د الله تعالی دی جایز نه دی چې کافر لور کې پوهیږي وګورئ امام شافعي رحم الله موږ سره مخالفت کوي په رقبه کافره کې ويقول وي الكفاره حق الله تعالى کفاره خدا الله حق دی فلا يجوز جائز نه ده صرفه اړول حق د الله تعالی الى عدو الله د الله دشمن ته لکه زکات حق د الله تعالی دی کافر ته نشي ورکواله ونحن نقول من وتوايم ليس با نس کې مطلق رقبه راغلی ده او د مطلق اطلاق مطلق جاری کیږي خپل اطلاق باندې ونحن نقول المنصوص علی چې د اعتاق د رقبه دی نو چا چې کافر غلام آزاد کو هم اعتاق رقبه وکړو بنا سمل را له خبره ختمه وقد تحقق او کافر غلام آزادولو سره متحقق شول اعتاق د رقبه خبره ختمه پاتې شول دا خبره چې کافر ته فایده ده نو موږ وایو د بدینت آزاد کړلو چې زده خیر سره دته په عبادتو کې ازادي ملو شي مسلمان بشي وسدا نه مسلمانی کې او دا په کفر باندې برقرار پاتې کیږي دا د خپل ذاتی کار دی چې آزاد کړي هغه دې سره څه کار نشته دی لکه اوسله بچا چاړه ور خرڅ کی او هغه به مسلمانو وي اچھا چې به خرڅ کړي هغه ګناګاریږي وګورئ مرسي او قصد مکفر چې من الاعتاق التمكن هغه قدرت ورکول د طاعت چې دې سړي ته طاعت قدرت ملاوي شي آزاد شي به ثم مقارنه المعصيه بمعصيه
ور سره په واسطه کېدل چا به ګناه کوي آزاد شو یحال به نو هغه به حمل کیږي الی سوء اختیار سي حواله به ورکول کیږي د بد اختیار ته چې دا بد اختیار د شه بد اختیار وکړلو بد شي اختیار کو ځکه بد اعمال کوي دا نه چې بل بدمانی بدی وکړله پوهیږي کنه او پاتې شول د زکات مثلا زکات کې اصل دا و چې مطلق انسان ته ورکول ټیک وي خپل نصر غلي مسلمان ته ورکه حضرت معاذ په حدیث کې مالدارو نو مسلمانانو واخصل کیږي او د مسلمانانو غربا ولا ورکول کیږي نو ال نصر غلي وبدي کې چې کافر لنه شي مخکې راځي ولا تجزي العمياء ولا المقطوعه اليدين او الرجلين وليس صاحب د قدري فرمایي لون غلام کفاره کې نشي آزاد ولې زهار په کفاره کې ولا المقطوعه اليدين د چا چې دوړ لاسونه کټوي بيخي آسان دي کنه خلاصې وایم او الرجلين یا دوړ خپې کټوي به کې نشي آزاد ولې راځي دې په وقایده وي برو غوري وليس الله پاک مطلق رقبه یاد کړي فتحرير رقبه او د مطلق تاسو به ویلي د مطلق چې د دې رجع فرد کامل ته کېږي دا ویلي کنه فرد کامل دا دی چې دغه غلام کې جنس منفعت موجود وي نو کوم غلام داسې چې هغه کې جنس منفعت فوت شوی او سترګې نه وي نظر فوت دی لاسونه نو بطش فوت دی څنیول خپې نه وي مشي فوت د جنس مشي یو لاس یو خپې د یو سیډ ولا نو به مزل نشي کولای مشي فوت دا بیخي اوریدل نشو کولای اوریدل فوت دی دا وس نشي کولای ذکر رجع چاته کیږي فرد کامل ته نو دا فرد کامل د رقبې نه دي پوهیږي به او کچري په جنس منفعت مکمل موجودو یا صرف ناقص شوی وو به ټیک دیکھا صرف ناقص شوی به څه دی څه مطلب یو سترګې نظر کار نه کوم یا سترګې کږي وي دا صحیح دي یو لاس نه خیر دی یو خپ نه خیر دی خلاص غڅ خپ نه خیر دی ولی غڅ لاس باندې بدش کولې شي او غڅ خپ نشته دغه په ځای باندې بغڅ لاس باندې به کونټي ګرځي کنه ګرځي به پوه شولې به او یا دا سکون دې چې تی زواز په وکي اوري ټول به صحیح دي ځکه جنس منفعت نه دی فوت ناقص شوی هغه خیر دی وګورئ لأن الفائده ځکه دغه کسانو کې عمياء مقطوعه اليدين والرجلين کې فائد چې جنس فائد په دغه کې جنس منفعت دی وهي البصر اغه عمياء کې او بدش مقطوعه اليدين کې مشي بمقطوعه الرجلين کې او المانع د جنس منفعت فوت کېدل هم دا معنی دی اما اذا اختلت المنفعت ورچدا صورت دي چې خلل منفعت کې راشي فوت نشي مکمل فهو غیر مانع د معنی نه دی حتی يجوز الاورا تر دې چې کګو سترګو والا دا آزاد ولې شي ومقطوعه احدى اليدين او احدى الرجلين آزاد ولې شي من خلاف خلاف فيها او المش كم دي لانه ما فات جنس المنفعه ځکه نه دی فوت شوی جنس منفعت بل اختلت بلکې خلل پکې راغلی دی بخلاف ما اذا كانتا مقطوعتين په خلاف د دې چې دواړه لاسونه کټوي الله سو خپ کټوي من جانب واحد دی او سیدنا خلاص خیخ پکټ د اوس وګرځي څنګه نیول خو بغت لاس کولې چې خو ګرځیدل خو نشي کونټي خو بغت لاس اوس نشي نیولې خپې چې ګڅ خې کټوي حيث لا يجوز جائز نه دی ولې لفوات جنس منفعت المشي ځکه فوت دی جنس منفعت د مشي اذ عليه ځکه مشي بدی سړي باندې متعذره ده او يجوز الاصم ملي سب کون جائز دی کا آزادي الګ موبایل کې هوګته نه وي څوک جائز دی کون ویږي کنه حکم کون مراد دی لگا چې تی زواز په وګي اوري کا مکمل کون نه دی کوم دی هغه سړي به سور کړل ما ځا شټک نه کوم کم زه دی او يجوز الاصم جائز دی والقياس قياس تقاضا کوي الله يجوز چې جائز دی نه او روایت النوادر دا نوادر روایت هم دی
ولی کون کې منفعت فوت دی کنه اوریدل پکار ته جایز نه وي لأن الفائت جنس المنفعت ځکه فوت پکې جنس منفعت دی البته موږ استحسانا وایو چې دا سکون چې تیز आवाज په کې اوري هغه زادولې شي لکه خلل دی پکې مکمل نه دی فوت الا ان موږ چې استحسنا استحسان کوو د جواز لأن اصلا منفعت چې باقی دی فإنه اذا صح عليه ځکه که بده چغه وهلی شي نو به سال فاضي راوړي دي سمع يسمعو ليسمع لا يسمعو بيلک او یا بس سمع چغه کې نشته ماضی سی سره بس صحیح دی ځکه که بده چغه وهلی شي نو لا يسمعو اوري حتى لو كان كشريدا بده سي حال کې بحال لا يسمعو اصلا چې بالکل نه اوریدلو ګونګو ځکه څوک چې بالکل ناوري کنه هغه به ګونګ می پیدای شي ځکه سړی خبري اله زده کوي چې څه خوري کنه چوري نه نو زده به څه به ګونګي بان ولید هغه دا چې پیدای شي اسمو او الاخرس تتاصل کې ګونګ ویل کېږي نو به جای لا یزيدانه کافی کېږي ولا يجوز مقطوع بامل برګوري چې دا دوړو لاسونو د غټه ګوتې کټ وې دام جایز نه ده به کافی نه ده ولی بطش اصل کې بده دوه ګوتو کېږي جنس منفعت فوت ده ولا يجوز جایز نه ده مقطوع بامل یدین چکټي وی دوړه د دوړو لاسونو غټه ګوتې لأن قوة البطش بهما بدي دوړو ده نفبي فواته ما چکل دا دوړه فوت وی د دې فوت کېدل سره يفوت جنس المنفعت فوت کېږي جنس منفعت الک لیوانه پکې نه شهزاده ولیکا اغه لیوانه چې عقلی بالکل نه ولی الک جنس منفعت فوت ده کنه ځکه د ټول جوارح چې صحیح کار کوي عقل بوجه کوي چې عقل نه به جوارح صحیح کار هم نه کوي موبایل کې غوتی وای سبق په دوران کې او یا بچیرتا خلق بکانو مانو مانی ولي خېلوي کنه لیوانه خو به خزو پسیم نه کلی یو څول څه کوي به خزي وای دا لیوانه منګ لخوا لیوانه وای دا مزه به حاصل نه کوم دا چلو بوونو ډب ډب جوړ او ډېر مزه کوله والله وای ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل جائز نه دی لیوانه هغه چې عقل نه لري ولي لأن الانتفاع نفع بالجوارح باندې لا يكون داني مگر باقل سري فکان فائت المنافع لیوانه خو بس د ټولو منافع فوت کوونکې شو او هغه لیوانه چې کله روغ یو کله لیوانه نو چې کله روغ به آزاد ولې شي ځکه دغه ټیم کې صحیح دی والذي واغ يجنو چې لیوانه کېدل شو یا یجنو لیوانه کېدل او یفي غروغ کېدل نو جایز دی چې په حالت د افاقه کې لأن الاختلال ځکه دلته خلل او خلل خو غیر معنی دی وخت ویلو ولا يجزي يدخل مدبر برګوري چې مدبر نشي آزاد ولې ولد نشي آزاد ولې ولد ولې د دې دوړو رقیت ناقص ده اگر که ملک په دې دوړو کې تام ده خو څه پکې ناقص ده ولې رق تام علی چاغه کې من وجهن ازادي لانی راغلی چا کې چې من وجهن ازادي راغلی الطريق چی ناقص شوی به ووري صغرا د ولیسم هغه غلام آزادول چې رق پکې تام ویو بل مسله دا قاعده چې په مدبر او ولده کې رق ناقص وی ولې رق تام غیته وی چې من وجهم ازادي نه راغلی دي کې من وجهن ازادي راغلی مولا په مرګ باندې مدبر ولده ازادي کی اگر چې دي کې ملک تام دی یدن ید ټول د مولا دی پوهیږي کنه مکاتب چې آزادول شي کنه وای آزادول شي اولی الطريق تام دی ملک تام نه دی ملک تام نه سبق نه کوي پتن لګي پوهیږي کنه نو صغرا دا شولا چې مکاتب دا به ووري صغرا دا کوي چې مکاتب مدبر او ولده کې رق ناقص ته یو کبرا دا چا کې چې رق ناقص یې غنه شي آزادولې نتیجه دا ده چې مدبر ولده نشي پاتې شول مکاتب هغه کې رق تام دی نو رق چې چا کې تام یا آزادولې شي مکاتب آزادولې شي ولا يجزي کافی نه دی ادق د مدبر د ولده ولل استحقاقهم الحريه
ځکه دې دواړه حقدار د حریت جوړ شوي دي کنه بجهتین په یو جهاد باندې یو په تدبیر بل به استیلا ولد جوړېدو نو رق په دې دواړو کې ناقص دی وکذل مکاتبو برګوري چې کوم مکاتب چې بعضې پیسې ادا کړي کنه نو هلته رق ناقص شوی دی په جهاد باندې ځکه بعضې پیسې ادا کړي دي نو هغه نشي ازادولی هر وروستو راځي کوم چې مکاتب لا 1 روپۍ هم نه ادا کړي نه که ازادولی شي پوهېږئ بلکې کوم مکاتب چې بعضې پیسې ادا کړي روایت یو دا دی چې هم ازادولی شي ګورئ ورته مکاتب هغه ادى بعض المال کوم مالی کوم چې بعضې مال ادا کړي هغه نشي ازادولی ولی لأن یتاقه وجه دا د مولوي صاحب وګورئ ته د رق چې 1 روپۍ هم پاتې پي رق به هم کامل دی توجه نو به یې ولې نشي ازادولی د هغې وجه دا دی چې کله ته دا آزاد کی مثلا د 9 روپۍ ادا کړي نیمې نه دي نو که ته آزاد کی نو دا آزاد شو خو په عوض آزاد شو تا د عوض کې روپۍ رالی او کفاره کې به غلام آزادي او بلا عوض به آزادي اوس هم خوند درنه کو سوال دا دی چې مکاتب بعضې پیسې ادا کړي هغه کې رق کامل دی نو ولې ازادي ټیک نه ده نو جواب دا دی مولوي صاحب ټیک د چې رق پکې کامل دی خو غلام د کفارې نه چې کوم ادا کېږي هغه چې بغیر د عوضه آزاد شي او دلته خو مثلا نیمې پیسې کې ادا کړي دي یا یې هر څومره ادا کړي نو دومره عوض خو میلاو شوی مکمل غلام بلا عوضه خو آزاد نه شو نه پوهېږي لأن یتاقه یکون ببدل دا ازادي په بدل باندې ده ونبي حنیفه رحم الله یجزي امام سبوی کافی لماته سولی روایت دارے کا ولی لقیام الرق من کل وجه رق کې بهرحال مکمل موجود دی دلیل شته چې د رق کامل لی ویاو برګوري چا کې چې رق ناقص شي هغه واپس خالص غلام نه جوړیږي لکه مدبر او ولد واپس خالص غلام جوړول شي حالن کې مکاتب کې کولای شي چې کتابت فسخ شي او خالص غلام شي نه کده کې رق ناقص وي واپس خالص غلام جوړېدې شو معلومیږي چې رق پکې کامل دی دا به ان شاء الله تاسو له استادۍ کې دوباره په نور الانوار قیاس او سامي قیاس کې راشي نور خو نه تیر شوی دا وګورئ ولهذا تقبل الكتابه یا تقبل الكتابه قبلي کتابت الانفساخ انفساخ دا لدی خبرې دلیل چې رق پکې ناقص دی کامل دی که ناقص وی به دوباره خالص غلام نه جوړېدلی بخلاف عمومیت الولد والتدبیر په خلاف د ولدی او مدبر ځکه هغو دواړو چې کې رق ناقص شوی لا يحتملان الانفساخ نه پوهېږئ پې فإن اعتق مکاتبا لم يؤد شيئا کچرې مکاتب آزاد کو چې هغه له 1 روپۍ نه وعده کړي نو ما تاسو ته ویلي وه خو صحیح دی جایز ده امام شافعي رحم الله وی احناف په کار دا چې تاسو بنظم نه وی جایز کنه ولې نه وی جایز وای ځکه دا مستحق د ازادي جوړ شوی کنه چې پیسې ادا کی اڅوک چې مستحق د ازادي لکه مدبر او ولدا هغه نشي آزادول په کار دي چې مکاتبم نشي اورا خلاف ثابت د امام شافعي رحم الله له هغه وی مکاتب چې استحق الحريه مستحق د حریت جوړ شوی بجهت الكتابت باندې فاشبه المدبر سره مشابه شو ولنا موږ وایو ګورا کی 1 روپۍ په پاتې بهر حال رقیت پکلا تام دے رق چې قائم دے من کل وجه قائم دے علامه بیان دا خبر مخکې موږ بیان کړله یو بل دلیل وورا نبی علیہ السلام علامه بیان اشاره کوي چې کتابت انفساخ قبلی دا دې خبرې دلیل دی چې رق پکې کامل له بل لقول علیہ السلام المکاتب عبد مکاتب عبد دې ما بقي علیه درهم ک یو درهم به باقی وي ترڅو چې به یو درهم باقی وي پوهه شولې به اعتراض نبی دا مکاتب چې آزاد دی یدن دې سره څه کې د کې رق لا څنګه کامل لدا خوځي او خستل خرڅول کوي په دې کې خو آزاد دی نو جواب اوري مولوی صاحب دا مکاتب چې آزادی دا صرف یدن آزاد وي رقیت پکې کاملی او یدن آزادېدل د رقیت سره منافی نه دی لکه د یوسلی غلامی او تجارت کې وته ځنو کې ماذون په تجارت چې تجارت کوا نګور رق کامل له وبم ید د آزاد دی تجارت کولې شي پتن لګي پويږي کنه لنډه دا د په مکاتب کې
ازادي صرف د ید راغلی دا او د ید ازادي چې دا د رق سره منافی نه ده کتابت چې لا ينافي منافی نه ده د رق سره فإنه فك الحجر ځکه په دې کتابت کې صرف آزادې دل د بندیز وی بمنزله الاذن فی التجاره لکه اجازت په تجارت کې ورکول تاسو پیږئ اعتراض الکه مازون فی التجارت کې هم مسله ده کمولا ورته وی چې لکه غلام نور تجارتونه مکوه بس پکور کینا نو یک طرفه مولا دغه اذن ختمولې شي دا کنه ده او مکاتب کې چې مولا یک طرفه کتابت ختمي نشي ختمولې نو څنګه دواړه یو شي تا مکاتب قیاس کو بمازون فی تجارت باندې الته خو یک طرفه ختمولې شي دلته جواب ولې په دې مکاتبت کې کتابت کې عوض دا مکاتب چې ازادي ورته ملاوي شوی په عوض باندې ملاوي مولا ته عوض ملاوي نه دغه عوض په وجه باندې یک طرفه ختمول نشي کولای او خالص غلام ته چې هغه یدن کم ازادي ورکړي هغه بلا عوض ځکه هلته کولای شي اور الا انه مگر دومره خبره ده دا کتابت دا بعوضین وی نو فیلزم من جانبه لازم وی د جانب د مولانا عقد لازم ده نو کو بسی کې نشي کولای ولو کان مانعا ينفسخ بمقتضى الاعتاق بل وورا کمنګ امام شافعي سره مانو ټیک ده کتابت مانع ده د تمام رقیت اوس ورې کومنګ دا دلایل ویل چې کتابت د تمام رقیت منافی نه ده دا سم ویلو کړه اوس کو وایو ټیک ده تمام رقیت د بار منافی ده چې ترڅو مکاتبي رق تام نه ده آزاد ولې نشي نو به مونږ وایو چې کله مولا را پاتېږي او مکاتب ازادۍ په کفاره کې نو اقتضاء داسې کیږي چې اول کتابت ختمي خالص رق ته جوړي دا غي نه پس ازادۍ اقتضاء کتابت ختمي او دې کتابت ختمېدو کې مکاتب د غټم د کنه بغیر د پیسو نه ازاديږي ولو کان مانعا کچري عقد کتابت مخکې ما زمایر د مذکر کتابت تراجی کړل نو تاسو کې عقد روباسي کله مخکې عبارت څنګه الا انه بوزن عقد کتابت په واز معنی ده کا راځي ولو کان کچري وقت کتابت معنی عوید رقیت تمام رقیت د بارا من وایو ينفسخ بمقتضى العتق دا معنی وی د ازادۍ په کفاره د بار دي سیوایا په کفاره کې ازادۍ د بار معنی وی ينفسخ عقد کتابت فسخ کیږي بمعتد الاعتاق د اعتاق په تقاضا یعنی اقتضاء ان اول خالص غلام شي او بیرست شي آزاد شي پتن لګي پیږي کنه الکه مکاتب واپس خالص غلام جوړیدل شي او کنه اذ هو يحتمله اذ هو ذکر عقد کتابت احتمال لري چې خالص غلام جوړ شي یعنی عقد کتابت فسخ شي الا انه سوال دار برګورې ټول نبه خو بکار دادا ټول برګورې چې کله دا کتابت فسخ شولو نو مکاتب چې څومره مال ګټلې دي دا ټول د مولا ته ملاو شي ځکه اول کتابت فسخ شولو ټول مال د مولا شو بغیر نه پس آزاد شو حالان کې مسله دا چې دغه صورت کې چې مکاتب آزاد شي کنه هغه چې څه ګټي ټول د مکاتبي په سوال پوه نه شولې پکار د ټولر څخه چاته منتقل شي مولا ته نو جواب کوي ورله مولوی صاحب په حق د مولا کې موږ داسي وایو د ضرورت پوره کولو لپاره چې اول غلام شو خالص او به آزاد شو پاتې شو په حق د مکاتب کې نو الته موږ وایو په کتابت آزاد شوی دی او څوک چې په کتابت آزاد شي هغه سره چې صحیح ټول د مکاتبي پتن لګي خو نه درکو کنه نه پیږي په حق د مولا کې د څه فرض کو چې مولا چونکه دا کار موږ ستاده پاره کو مکاتب تر کفارین آزادې د ذهان موږ یې صحیح د جایز کوي درلا نستا په حق کې د څه فرض کو چې اول له خالص غلام کو به آزاد کو صحیح شو پاتې شو دا خبره د چې څه ګټلې دي نه کتابت په حق د مکاتب کې د څه لکه چې د پیسې ور ادا کړې آزاد شو په کتابت آزاد شو اڅوک چې په کتابت آزاد شي ټول مال به داغي وسم پوه نه شوی
دا څه ګران دی وته ګوري الا انه يسلم لك تا سره نه دی تا سره الا انه يسلم له یا يسلم سالم کیږي با له مکاتبت الاقصاب تسلیم چا کېشته کنه به چې څنګه ما قشان ټیک دی وښه يسلم سالم کیږي با له مکاتبت کسبنا او اولاد ټول هغه تبا یا يسلم اسفارل بشي له مکاتبت داغه کسبنا او اولاد وللان الاتق في المحل واورک نه دار وس اتق چې په محل کې مکاتب کې راغله کنه په حق د مکاتب کې بجهه الكتابت راغله دي وسم په نه شولې په حق د اتق په محل کې مطلب په حق د مکاتب کې دا معنا د چا وجه نه راغله بجهه ګویا چې کتابت په وجه آزاد شو او کتابت په وجه څوک آزاد شي به ټول مال څومره شي د مکاتبي او بل وجه وره مونږ چې دا فرض کړل چې اول خالص غلام شو به آزاد شو دا خو مونږ بنا بر ضرورت وکړه او یو اجتماع ماده د ضرورت تقدرو ضرورت به قدر ضرورتي نو صرف بده مسله کې چې د کفارین آزاد شو دا کار مونږ خالص غلام شو باقي دا خبره چې کسبونه اولاد هغه د مولا تر شي غنره ولو هغه به مکاتبي پتن لګي بوې شوي کنه دا خالص غلام هم چې جوړ کو دا صرف د دې لپاره چې د مولانا د ازادي ټیک شي په حق د کفاره کې ټیک شي ضرورت پوره شي اوس ضرورت دې تنشتره چې کسبونه مولا ته ورکو هغه کې بس خالص غلام موږ نه جوړو په کسبونه اولاد کې هغه کې بده سیله کې کتابت باندې آزاد شوی اوس هم نه پیږي او لئن الفسخ چدا دا ضرورت بنا بر ضروري و لا يظهرون زائدي کې بحق د ولود او کسب کې چې دي کې مونږ وایو چې خالص غلام جوړ شو دي کې ضرورت نو وین اشترى اباه او ابنه لک برو ګوري یو سړي پلار واخیستلو غلامو او نیتی په حساب وخت کې دا چې علم یې وډاریک بازار شي او زما به کفاره ادا شي زهار یې کړو یا یزیو جایز ده کنه او جایز ده وای وین اشترى یو سړي واخیستلو خپل پلار یا زوی او نیتی بشرا باندې د کفاره وکړلو جاز انها د کفاره نه جایز کیږي امام شافعی رحم الله فرمایي نه جایز کیږي والا هذا الخلاف هم دې خبره کې دا همدغه شان مسله اختلافي د کفاره یمین کې غلام آزادی په کفاره یمین کې بلارې د زوی دی واخیستلو نیتی دا چې کفاره د یمین شي موږ حنف وایي سید امام شافعی سی وایي نه ده صحیح والمساله تاتيك في كتاب الايمان ان شاء الله تعالى فإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وزمن قيمة باقيه لم يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله ويجوز عندهما برغور يجي دا سے گران دیکھا ازماو درس شریک غلام دے ویگئی پی او امام زهار کړی دی نو دا نیم غلام ما په زهار کې آزاد کو د تمی ویل دا کوم نیم غلام ستاده د دې قیمت به تعالی در کما کنه امام سی وی دا زهار کفارین نه کافی کیږي او صاحبین وی کافی کیږي نفس مسله باندې پوه شلې به برو ګورئ ما زهار کړي خزي سره زما غلام دی او زما د بشریک غلام دی نو ما د تویل دا غلام آزادوما د کفارینا ستا کمنی مېسه د داغي د قیمت ز زامن ما بدر کما صاحبین وی سیدا الا چکلا زمالدار ومخه او امام سی وی نه دسي راضي والله فینا تقا کيو سره آزاد کی نصف عبد مشترکین چغه شریکو او هو موسر د قید به ور سره لګید سهال کی جزء زوما ځکه چې زه غریب وم هغه کې به اتفاق دی رټولو چې نه آزادیږي کفاره را وزمین قیمت باقی او دا څوک چې غلام په کفاره کې آزادۍ دا ضامن جوړ شو د قیمت د باقی هغه دویم کس ته پاره نه جایز کیږي امام صاحب بنظمانه او د مفتبه رایم دا ويجوز عندهم صاحبین بنظمانه جایز کیږي علم شمیو ته مفتبه راي ویلي لانه يملك نصيب صاحبه صاحبین دلته وګوره نیم غلام د دیو نیم زماو چې ما ورته ویل ټول غلام آزادو مستا دغه ته زمان قیمت در کوم نه د څه شول چې د نیم په پیسو واخستو ټول زما شو ټول مازان لا آزاد کو پیږي کنه پی لانه زکدا مظاهر چره دا مالک جوړ شو نصیب صاحبه
د حصے د خپل ملګری په زمان باندې فسوار داسې شو دا وګرځیدلو موثقا کل العبد آزادون کې ټول غلام لره د کفارینا او هو ملکه خپل ملک مټیک شنو بخلاف ما اکبر وګوري کچری زه غریب وم بیل ته حکم دار چې زنی آزاد کوم تاسو لږ متوجي شئ د دوو کسانو شریک غلام دی یوی آزاد کی خپل عیسا نو حکم دار کدا مالداري دی بل شریک لبا د نیم قیمت ورکي لکه څنګه چې تیر شو او کچری دا کم خپل غلام آزاد کی دا غریب نه به حکم دار چې غلام ته به نیم قیمت دی وګټاو د غدویم لې ورکا دا کم چې نه آزاد کړي به بدی غریب مانی څه نه وس راشي کچری دا مظاهر غریب او نیم آزاد کو اوس چونکی حکم دار چې غلام بد سکی نیمه پیسې بغټي او هغه کم دویم مالک دغه ته غنیم قیمت ورکړي دا سیده کنه دا نو گویا چې دی مظاهر نیم آزاد کو او د باقی چې نیم کم آزاد شو په یو آزاد شو یو پیسې د غلام نه لاړې آزاد شو او غلام په کفاره کې اله سي اله کافي کیږي چې پورا بلا یو آزاد شي ته پورا بلا یو آزاد شو پوهیږي کنه به بخلاف ما اذا كان الموثق موسرا چې موثق به غریب وي لانه په دې صورت کې هو وجب علی بغلام واجب رسعايه کوشش کول په نصیب الشریکی چې د کم دویم مالک یو داغه حصہ وګټي نصیب د شریک نو په دې صورت کې فیکون اعتاقنده اعتاق شګره خوګره بیا وزن شو څنګه شو غلام نه یوز واقستل نیم خو آزاد کو نیم د غلام نه یوز واقستل آزاد کو حالان کې کفاره کې کله کافی کیږي مکمل بلا وزن کنه نه پیږي په دا ګران دی غوړې ښا امام صاحب دلیل په اعلان اورم ګران دی ولی ابي حنیفه ان نصیب صاحبه لکبر وګوري ماته توجه امام صاحب څه وایي ټول دی غوړې ما چې کله خپل نیم غلام آزاد کو کنه او داغه د نیم زمين جوړ شو نساتلون دي لکه زروای د اوسنه بوروي منګ ځان ل ګډوډي فرمان وي ما یاد کا زما د فرمان نیم غلام پورا شریکو توجه ما خپل نیم آزاد کو نو فرمان په ملک کې داغه غلام نیم پاتې شو ناقص شو کنه شو ځکه نیم آزاد کو نیم هغه ته پاتې شو ناقص شو به ووري ما چې کوم خپل حصہ د غلام آزاد کړه نو فرمان ملک می ناقص کو دا صغرا شو به می د فرمان نه داغه نیم ناقص غلام واخستلو په پیسو باندې زمان می ورکو نو زما ملک تناقص ملک را لې ځکه د فرمان ملک دا غلام ناقص او ما ملک تم سره لې ځکه بقای نیم چې خپل لري آزاد شوی دی نه به می دا ناقص ورپسې آزاد کو ناول مم ناقص آزاد کړو کار به شوی ورپسې مم ناقص آزاد کو کار به وشو پوه نه شي کنه ورخوانې درنه کو وګورې لګو دا ان نصیب صاحبه چې د ملګری د فرمان ولکه مې څه چوا ينتقص على ملکه د فرمان په ملک باندې نقصان را لې د ضمیر چا درجه د ملکیږي صاحب ملګری دی ښا نو ناقص شلو حصہ د ملګری په ملک د ملګری کې نغه ملک کی نقصان را لې به چې کله د زمان ورکو ثم يتحول الیه دی مظاهر تر منتقل شو په زمان باندې خو نیم را لې ومثل او دغه شان نیم زادول یمنع الکفاره کفاره لره معنی ده یو پر ناقص زادول به ناقص زادول د کفاره کې نه کافی کیږي وسم غندر نکو بل وورا وینا تق نصف عبده ان کفارته ثم الاكبر وګوره موږ دغه سره تل شوی دی دا د شیشه د سیده لکه چې شه دی پکې ورکړی او غیر کې وای چې بس کې لکه څنګه بس کې وای باقی وای استمنا بلیاد وک خاونته وای خدای دې غر کې کدی وخت کې څوک خو دې غوانه کوي وکړي کونی باندې خو زوي کا توجه خپل نیم غلام آزاد کو کفارینا خپل غلام دې به وربسي به آزاد کو به سید کنه و به سیدا الکه به څنګه سید راضي ورلا وینا تق نصف عبدی کچری آزادی کو نیم خپل غلام ان کفارته ثم تق به آزاد کو باقی ان هدا کفارینا جائز ده ولی وای دا خو بدو کلام باندې غلام آزاد کو سبق نه کیږي په یو کلام آزادی چې آزاد شو او که بدو کلامونه آزادی نی مزاد یو کلام نی مزاد بل کلام لانه اعتقه دلت غلام آزاد کو به کلامین اعتراض برګوري دلته چې خپل نیم غلام آزاد کو کنه نه باقی نیم پاتې شو څنګه پاتې شو ناقص
څنګه پاتې شو نو ولیم ناقص آزاد کړو بهم ناقص آزاد کو نو وخت خداویل چې ناقص آزاد کیږي صحیح په سوال پوه شولې جواب توجه دلته چې کله نیم آزاد کو دا باقی نیم ناقص شو خود دی مظاهر په ملک ناقص شو اول ته چا په ملک ناقص شو حال ته صاحب په ملک ناقص شو پوه نه شولې به دلته خود د په ملک ناقص شو د دې مثال لکه یو سړی چې چلې ذبح کوي او چې کور ته راولي اول مثال د څه دی چې وګوري وسترګین اړندې ناغه چلې قرباني کې ذبح کول شي دا بل په ملک ناقص شوی نه پیږي به توجه او دی بل مثال د څه دی لکه چلې ررتول ذبح لپاره 40 سرګي سوال کېدل او غاټې تی وتلو اوس حکمدار فقاو لیکلي ذبح کې سباق نه کوي یا ررتول خپې ماته شولا بل ررتول کې سباق نه کوي ذبح کا ولې دغه کې خامخا زخمی کیږي نو نه پیږي به دلته چې د کلنی مزاد کو لکه چلې ذبح په وخت کې چړنده شولا ګوډه شولا غشان دی ورته ولا مزاده بس لک بناقص کیږي ورو سب ټول خدميږي خامخا بناقص کیږي نو خپل ملک کې نقصان راځي سباق نه کوي او مخکې مسله کې رشاب ملک نقصان دا ګران زیاده کې پوي شو به څوي دلته وي والنقصان متمكن دي زيوني ولا خو په ملک د کې راغله خو په ملک د مظاهر کې هغه څنګه به سبب الاتاق وي څنګه چې ذبح ګره یو سړي قرباني د بار سر وي خسته او اسی ړون شو اسی ګډ شو به په قرباني کیږي خو قرباني فعل کې که نقصان را لبي کیږي په دغه فعل په دوران کې که نقصان را لبي دلتم فعل د ازادۍ د کولو دی کې نقصان را لبي او پر آزاد کنیم ورا نقصان چا را وصلو هم دی فعل د ازادۍ را وصلو لکه څنګه چلته ذبحي اررتول نقصان را وصلو دلتم فعل د ازادۍ را وصلو نه پیږي کمره بسبب الاتاق را لي او بجهه الكفاره الكفارين ازادولو ومثله دغه شان نقصان چی دا غیر ایمانی وی کمن ازجع لك سړی رارت اشات د ازحید لپاره فاصاب السکین ورسی کی سرګه ده بخلاف ما تقدم صورت کی نقل د نقصان چې تمکن اگر اغلو په ملک د شریک کې او به د تناقص را منتقل شنو پیږي پی لکه شړنده د بای په ملکی به سړی والی ګوډه والی او به قرباني کوي وهذا على اصل ابي حنيفه دا کسی خو د امام سے بنزوي صاحبین وای مړی چني میازات کو هغه بنزماني تجزی نه قبلې باقي ټول بټول ازادي کې هغه وای دا غلام ازادي چې دا تجزی نو لسم ایسا آزادول ټول آزادول دي نو بس په یو کلام آزاد شو په دوونه دي هم عندهما الاتاق لا يتجزا فيتاق النسب چې اتاق الكل فلا يكون اتاقا بكلامين اتاق په دوه کلامونو باندې نشو